نورزمان اوسه ښه طرف تاسو ډېره زیاته شکریه یو جهان مننه. موږ راغګان ډیم کې موجود یو دا د سیر سپاټۍ لپاره د ځایي خلکو لپاره د لوکل کوم نږدې خلک چې دي د دې خلکو لپاره انتهایي او بهترین د سیر سپاټۍ سپاټ دی او د هغې مین وجه دا ده چې لوکیشن یې ډېر زیات زبردست دی او دلته چې کوم ویو ده او ویو د کتوره په خپله تاسو دا کومه کیمره چې ښکاري د کیمرې په نظر باندې خلکو ته وښایي بیا به د دې ویو پته ولګي چې یوازې اوبه نه دي یوازې یو ډیم نه دی بلکې ارد ګرد چې دلته کوم ویو ښکاري نو هغه ډېر زیات زبردست دی نو دې وجه باندې هغه راښکونکي ځای چې ورته ویله کېږي هغه ځای دی. بهرحال زموږ چې څونه کتونکي دي هغه ټولو ته زموږ دا درخواست دی چې یو ځل خامخا د باجوړ په سیمه باندې واقع دی هغه ډیم وزټ ضرور وکړئ انشاءالله تاسو بیا ډېر زیات مطمئن یې خوشحاله به یې او په کار هم ده چې موږ که موږ توربېله ډیم ته نشو تللی چې هغه زموږ د وس نه بهر خبرې دي بهر دي لرې دي جدا دي نو دلته لوکل څه ده باندې موږ سره یو محدود شان یو وړوکی شان ډیم شته دی او دلته د خلکو لپاره دغه شان لوکل وړې وړې کښتۍ یا کوم بوټ چې دي هغه موجود دي هغه په دې ټول کوم ایریا چې ده په دې کې ول وزټ ورکوي نو بهرحال موږ له خو ډېر زیات خوند راکړو او ډېر زیات مزه یې وکړه. دا راته ووایه چې د حکومت لخوا چې کوم اقدامات دي زما په خیال چې تاسو وکتل نش برابر دي څه به دې باره یاره حکومت د اړه ښودې کې دونه زما په خیال څه خاص کول پکار هم نه دي ځکه چې دا خو یو ډیم دی حکومت ولاړ جوړ کړی دی باقي دغه ځایي خلک دي هغوی به خامخا خپله مزدوري به ورته کوي او په کار د خلکو مزدوري وشي چې هغه دغلته بره خلکو دا واړه واړه کبینګي جوړ کړي دي د خوراکۍ لپاره مختلف شیونه خرڅوي یا دغه شان دې خلکو کوم روزګار چې دی د کښتو وغیره باقي د روډ مسله دلته نشته روډ دلته که د تیمرګرې نه مونډه نه د ګیریا نه راځي هم روډ ډېر زیات برابر دی خو دغه شان د بل تر سایډ نه راځي نو هم روډ څه ایشو نشته دی یو جي صحیح کوم چې د سیل لپاره کوم ځای او هلته چې د روډونو سټرکچر برابر وي نو هغلته دغه ټول نه غټه خبره او الحمدلله په دې ځای کې چې دی د روډز داسې څه ایشو نشته او باقي کومې مسلې چې دي زما په خیال هغه دونه غټې نه دي چې هغه د حل کېدو نه دي هغه هم ډېر زر حل شي کېدای شي موږ خو ډېر لیټ شوي زموږ دلته را خلک ټول کوم کتونکي چې کېدای شي دا ټولو را ډیم لیدلی خو بهرحال دغه یو زموږ پیغام دی که چا نه یې لیدلی بل ضرور لیدلی. زما نوم سید احمد جان دی د دې راغګانو ډیم اوسېدونکی یم او دلته زموږ دا بورډنګ دا پکې راغلی کښتۍ که نه دا زموږ بورډنګ د موږ ډریوران اوسېدي که نه په دا کښتۍ چلو بس خپل محنت کوو. څومره پورې ورځ ګټئ او دلته ستاسو کوم خلک راځي یا ټیکسي راځي هغوی نه تاسو کرایه څومره زما خو فکس کرایي که نه 200 روپۍ کسه دي پوه شوې او لکه پټرول دی 2000 سی سی انجن دی دی خرچې ډېرې دي ګاډو که نه نو بس موږ ته په دې کې تقریبا 400-500 روپۍ او لکه پاتې کېږي که نه او آیل هم دی دلته ټیکس هم ورکوو نو تقریبا بس چې څه هم ورکړله که نه لکه حکومت نه ورکوو کوم د دې پارک والا هغو ته دوی له ولې ورکوي نه دوی والي که نه دلته سهولت یې جوړ کړي د پارک دی دلته خلک راځي که نه ټورسټ راځي خلک هغو ته سهولتونه جوړ کړي دغه اوس دا ځایونه ورته جوړوي د دې د وجې خلک دا خو چې کوم دلته موږ راننوتلو هلته خو دغه پیسې علي 50 روپۍ ګاډی علي د هغې پیسې مري ستاسو نه مري او سهولت خو زما په خیال سهولت دا خو جوړېږي به انشاءالله آهسته آهسته به سهولتونه جوړېږي که نه اوس دغه کرسۍ ناستې ځایونه جوړ کړه دلته جولې را روانې دي پوه شوې سیسټم په طریقه به انشاءالله دا ډېم فعال کېږي او زموږ ماشاءالله کم زموږ څخه بورډونه دي ماشاءالله 100% الله په کوم څه محفوظ دي زموږ څه سیفټي جاکټ هم شته پوه شوې هېڅ مسالې زموږ سره شته مخکې یوه واقعه مخکې رامخته شوې وه دلته بلا واړه په دې کې ډوب شوي اوس څه طریقه کار دی مخکې بدل شوی که نه هغه نه اوس خو مکمل چینجنګ دلته راغلی که نه دلته اوس هغه چې کوم هغه کښته وي هغې ختمې کړي حکومت بینډ دي که نه هغو به لایف جاکټ هم نه وي او لکه لاتعداد کسان به وو که نه اوس موږ به چې کوم لیمټ د 100 کسان وړو دې نه کم وړو نه سې واړو په لیمټ باندې ځو او ښه هر سړي ته لایف جاکټ هشه نه زموږ دلته نمبر سیسټم دی پوه شوې دلته تقریبا 15 بورډونه دي یو نمبر دی بس لکه زما نمبر یې که نه نو بس زه به د کس خپله خبره کوم که نه لکه بل زموږ ریټ فکس وي د غونډو نه زموږ طرفه هېڅ اعتراض نشته پوه شعر راوستی خو لکه دلته کوم دغه دي هغه به پوره کوې که نه کوم رول چې دي که نه دلته رول داسې دی چې دا به رجسټر کوې دا موږ رجسټر دي دا ګاډي حکومت څخه او انوسي به ته میلاویږي پوه شوې او هغو به یې چک کوي که نه دغه کوي به هغه نه بعد به تا ته بیا دا لیسنس درکوي دي ډېم څه ښه ښایسته موسم دی انجوای وکړئ اورې جمعې پر ورځ ښه ټیټ راشي دلته په ډېم کې او د لرې لرې ځایونه خلک راځي ټورسټ راځي که نه او بس انشاءالله د خلکو دپاره هم ښه ښایسته سیل سپاټه جوړه کړې ده بس